ښه سوچ پې کوئ. مونږه نه سیاست راځي نه مو کړی دی. مونږ د تمام امت دعاګو یو، ټولو ته دعا کوو چې هغه د خدای راوستی کړي چې کوم دپاره د اسلام او د وطن او د ختم نبوت او د ناموس رسالت دپاره به راځي نو د هغې خیر به پکې وي، هغه د خدای راوستی کړي. که هغه پیپلې وي، که نشتلې وي، که مسلم لیکې وي، که پی ټي آی وي، که هر بلا وي، هغه د خدای راوستی کړي. خو که دغسې نه وي، مونږ دا ټول زموږ کړي دي. ډېرو خلکو د اسلام په نوم باندې خلکو نه ووټونه غونډ کړو. 100 ساله هغه خپل دغې یو تاسیس یې منو کړو. یو کال 2 مخکې هغه جمعیت والا ورونه یادوم. خو هغې د خپل پلار نیکه خدمات وړاندې کړي چې زما پلار دا کړي دي نیکه مې دا. زه ورته یم چې کاکا د کومې ورځې نه چې ته راغلی دا پارټي تا ته راپاتې نو تا کومه توره وکړه؟ ستا خو پکې حکومت هم په دې ملک کې راغو، په دې پښتونخوا کې ته ما ته اوس وښایې چې تا کومه توره کړې ده. د پلار او د نیکه دې پرېږ ځکه ده کومه ناوې چې په خپله ښایسته نه وي څوک به یې څه کاندي ښایست د مور ونیا. د مور ونیا کیسې د ښایست دې راته مه کوه. ته خپله توره راته وښایې چې تا تر اوسه پورې څوک. ته خو په دې اسمبلی کې ناست وې چې د ختم نبوت په خلاف بل پاس کېدو که نه. ستا خو هغه وخت وزارتونه هم ښه برابر وو چې سینټ کې دا خبرې روانې وي که نه. نو تا کومه توره کړې ده او تر اوسه پورې مخالفت کې د یو اواز کبینې پورته نه کوو. موږ هغه خبرې نه کوو. خو صرف دومره درته وایم چې په دې لږ وخت کې یو تحریک د 2016 نه راپیدا شو او د 5 کال برابرېدونکی دی. په لږ وخت کې چې هغه څومره مزل وکړو، دا په اخلاص او په صداقت راپیدا شوی. دومره مزل خلکو په 100 کالو کې ونه کړو چې د یو تحریک چې د نبي علیه السلام د ختم نبوت په نوم پیدا شوی دی او نه سیټ اغوستو ته تیار دی، نه سم سوداګانې شروع وي ورسره په دې جیلونو کې، او نه چې کوم دی کوم منصب او کرسۍ ته او نه کوم مفادو ته او کوم د ځان دپاره سهولیات او یا د بار چکر هېڅ هم پرې تیار نه شو. او پسې سمجوته ونه کړه. وهل یې وخوړه، ګولۍ یې وخوړې، چوکي یې ګنډې یې وخوړې، بچي یتیمان شو، پکې وینې تویېږي، معذوره شو، کنډم شو. خو ګوره دی سودابازۍ ته تیار نه او تمام خلک هم پوهېږي چې څوک د سیټ دپاره جنګېږي او څوک د نبي علیه السلام دپاره جنګېږي. نن سبا خلک هم هوښیار شوي دي. ادارې ټولې پوهې دي چې څوک د سیټ دپاره جنګېږي، هغې ته څه نه وایي نه په هغې شیرینګ کېږي. هغې ته پته ده چې دې خلکو ته نوړی واچوه د خوله بندۍ بیا. او چې کوم څوک د ناموس لپاره جنګېږي او د انګریزانو د یورپ د خلکو په سترګو کې سترګې اچولې دي او په بې سر او بې سامانۍ کې جنګېږي، هغه څوک د یو تحریک دی. صرف په تمامه دنیا او پاکستان کې یو تحریک راپورته شوی چې نن د یورپ تمام دباو په اسلامي ملکونو باندې خاص عام کړ او په پاکستان خصوصي دباو دی چې ګوره دا خلک در سر پورته نه کړي او دوی په یو په طریقې سره بدنام کړو، دوی دباو کړه. ولې؟ دا خلک په اخلاص راپورته شوي دي. په زړه کې داسې جذبه لري لکه چې څنګه د بلال حبشي رضي الله عنه پړه کې یو جذبه وه او دا جذبې دا په دباو سره په والو سره نه بندېږي. یعنې دا خلک د بلال صاحب تاریخ وګوري، امیه بن خلف په تودو شګو راښکو اچولی دی، په سکروټو به یې واچولو، په سینه به یې ورته کاڼي ایښي، دومره به ووهلو چې څومره به په دې کې توان و زور و. خو د بلال په خوله بیا هم هغه د احد نارې وي. دا عشق دی. دا نه په والو دی، نه په ټکولو دی، نه په بندولو دی، نه په دمکیانو دی، نه په ختمولو دی. دا نه بندېږي. دا عشق دی. دا یو اور دی چې د چا په سینه کې ولګي. دا اور رضوي صاحب لګولی دی. انشاءالله دا اور همدغسې روان وي. موږ دپاره جید او بلاد نشته دی. موږ جید دې ته وایو چې به څوک د نبي علیه السلام خدمت ته ملا وتړله، دې سړي وګټله او چا چې ترې ملا واړوله مخې ته راوګرځولو قسم دې دې سړي وبایلله. که هغه هر څوک دی، که هغه لبیک والا دی، که هغه صیفي دی، که هغه حنفي دی، که اهل سنت دی، خو دې سړي په هغه ورځ وبایلله چې په کومه ورځ ده د خپل محبوب علیه السلام ناموس ته شا وګرځوله. زمونږ په لار کې جید او بلاد دا ډېر حیثیت نه لري. موږ جید دې ته وایو چې بس د محبوب مبارک په ناموس چاپېره ورکړه او د هغې لپاره یې اواز اوچت کړو. کرسۍ خواهان یو نه مو کړی دی بیا کوو یې. خو بیا هم درته صرف دې پورې وایم چې مونږ خپل ایمان د عشقانو تېر کړو. چا جیلونه وخوړو، چا څوک و، چا څوک و، چا قربانۍ ورکړي، چا پیسې ولګولې، چا پټ کړو، چا ښکاره وکړو. ته هم یو خپل ایمان تېر کړه که نه، کم از کم که نور هېڅ نه شي کولی نو د دې ظالمانو نه خو ووټ مه ورکوه چې دا چا په دې اقتدار په ورځو کې دا دومره کارونه یې وکړو، ته ولې نور هم د هغې سپورټ کې مهر ورسره وایي چې زه هم در سره یم ولاړ یم او ښه زما حمایت هم واله په دې بکسه کې ور واچوي. که ما یې نه راکړي موږ خو د وټ خواهان نه یو، خو کم از کم د ظالم امداد مه کوه. حق خدا دی چې د نبي علیه السلام د ختم نبوت دپاره په خپله پاڅېږه ودرېږه، پیره ورکړه او که نه شي کولی کم از کم چې څوک ولاړ
هغې سره په خپل یو مهر ملګری کولی شي که دا نه شي کولی نو کم از کم د ظالم حمایت دې وکړه بس دومره مې درته وویل نور موږ په سیاست نه پوهېږو نه سیاست کړی دی نه خبرې راځي او نه زه ولاړ یم نه مې ورور ولاړ دی نه مې د خاندان څوک ولاړ دی چې ګینې زه به دا خبرې د ځان لپاره کوم او نه له اردونه شته دی خو صرف مې د هغې نه مخکې در باندې غاړه ازادوله اوس که زما د خاندان څوک ودرېدو نو ستا دې په خدای قسم وي چې ولې ور نه کړي که زما ورور ودرېدو یا زه ودرېدم ستا دې د الله په ذات قسم وي چې ډېرانه کړي زه د ځان لپاره در نه غواړم نه د خپل ورور لپاره غواړم نه د خپل مقتدي او مرید لپاره در نه غواړم زه چې در د چا لپاره غواړم نو هغه ذات چې په چا د ایمان راوړی دی نو د هغه مبارک که څه غیرت درکوي په ناموس دې سره به ودرېږي او که غیرت درکوي زه خپل